औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिहि नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बाद। काबिल कदर समीन व नसीरीन, ज़कात फ़ित्री हवाले सर څو مسئلې تاسو خدمت کې عرض کوم. انشاءالله مخکې کلیپونو کې چې کې به دا تیر شو کولا تاسو لیدلې وي، ډېرو کسانو ته آګاهي به شته، معلومات به وي دې حوالې سره. زکات فطره یا وړو کې کېږي یا غنمو کې یا هغه کوم شاید چې هغه مو زیات خرور رایج دی، غالب خوراک دی، مثلا وریجه دی، هغه 3 کیلو دی، څه 3 کیلو پکار دی فر هیډ سړي په سر پکار دی، هغه وبسلی شي. البته ایدي ایواز کې ایدي بدلې کې پیسې هم کېږي، خو دا هغه کومې پیسې چې ته ورکوې مثلا 3 کیلو په ایواز کومې پیسې دي یا 180 روپۍ وصوره نیاد دعوه کې څه دا د 180 روپۍ زه د 3 کیلو غنمو په ایواز یا بدلې کې ورکوم. یعنی دغه نیاد سره څه خو واجب غنم دي یا وړو ورکول دي، خو زه د هغه په ځای 180 روپۍ ورکوم. دغه نیاد سره به دا پیسې ته صحیح نیاد سره ورکوي. یوه نکته دا شوه. دویمه نکته دا دی چې دغه 3 کیلو غنم یو وړه دا بازار کې پښتنه وشي چې سوری کې ماته چونکې مو موجوده کې صورتحال کې ګاډ واډ ریټونه دي، چوک 1800 چوک 2000 2400 3000، خو مانز یو ریټ کوم زیاتر بازار کې چلیږي هغه 2400 والا باندې یعنی اتفاق ښایي راغلی دی، یعنی فی کاس کوم دی هغه 180 روپۍ سرسایه کېږي. چې دا 180 روپۍ مو حساب دا کوو چې دا هغه غنمو په یوه سمانې کومې واجب شوي دي 3 کیلو، زه د ماغه وبسم 180 روپۍ. اوس دا چوته ورکو هغه کس هغه فقیر دی، غریبانای دی و اسنا عشري دی، 12 امامان مني کسه یو مو سره عام صدقه دی هغه ته چوته یهودي ته ورکول شي. خو دغې صدقې کې چې د کومه دغې زکات فطرې کې چې کوم دی د کې شرط اسنا عشري دی، ځنه وخت کې ځنه ادارو والا بې غوړي هغوی باندې نه کېږي یا متمخانې باندې نه کېږي، جومات باندې نه کېږي، دا صرف او صرف خالصتا فقراو باندې کېږي، غریبانو باندې کېږي. دا پکار دی هغوی ته د میلاو شي، دوی نه علاوه بل چاته نه میلاویږي، ناجایزه نه دی. لذا دا یوه مسله. بله دا چې کله تاسو ترز وای دی تروز وای دی کلي کې دی نږدې دی غریباني شکار دی پکار دی د هغه ته میلاو شي. او که اهل علم دی اهل فضل دی چې هغه سبق یې یو غربت شکار دی پکار دی باید دوی ته زیات اولویت یا درجه میلاو شي، دوی ټولو کې مخکې شي، دوی باندې پکار دی پام وشي. دا یوه نکته. بله نکته دغه دی چې رمضان نه مخکې خو ته زکات فطري په نیت نشي وباسئ. آیا رمضان کې نه چې زه اوس رمضان کې نن 16 رمضان دی، 18 رمضان دی، 20 رمضان، دغه وخت کې آیا زه چې دی مثلا زکات فطري په نیت ورکوه شم که نه شم ورکوی؟ بهتره دی چې نه وکړي، یعنی څو پورې چې عید شپه راغلي نه وي، چې عید شپې ولا کوم میاشت د لیدلي نه وي شوي. اما که تو ویر کړلو بیا هم هغوی سیستاني اجازات ورکوي. خو که رمضان نه مخکې چا اراده وي هغه صرف قرضې په نیت ورکړي، بیا عید شپې ته چې کله عید شپه راغله چې تو باندې واجب شي عید لمانځه نه مخکې ته نیت دا وکړي چې هغه مو سرسایي په نیت ورکړله. حضورونه چې هغه ته خو مخ ته وایي ته بس قربتا الله 2 کیلو وړو یا غنمو ایواز کې مو 180 روپۍ مغه ته ورماتې کړلې. دا یوه مسله. بله مسله دا چې بچی که خېټې کې دی هغه ولې تو باندې واجب نه دی، خو بهتره دا دی چې البته بیونون نه چې مستحب زه ته وایم، یعنی دې دپاره چې مو وایي چې ګویا هغه بچي نه یو قسم صدقې وبسل دي، هغه یو بیمه کول دي، هغه عنوان سره وي، نوره واجب یا مستحب مو نشو ته ویلی. واجب خاص یا نه دی پر مستحب نه شو ویلی چې خو مخ هغه مستحب وي چې وړ بچي وله وبسي. دا چې کله بچی وشولو هغه وړوکې ویلی دی هغه یوې ورځې والا نه دی، هغه زکات فطره واجب څو پرې شوی نه ضرورت نه دی راغلی هغه والا واجب نه دی. او دویمه بله خبره او نکته کې دا دی چې دا زکات فطره مثلا یمو خونې کې زمن دي نوڼې دي دا ټوله راټوله کوم یوه تن ته ورکوی شم که نه شو دویا کوی شي. او حتی یوه تن والا مانځ کې نیمه وشي 180 روپۍ مانځ کې نیمه کې نیمه یوه ته ورکړي نیمه دا کوی شي، خو بهتره چې نیمه یې نه کړي د یوه تن والا.
وای څو کسانو ولا راټوله کې یو تانتا یو څو کسانو ماسکی تقسیم واشي اخ چوته ویر کې څاغای کول خرچانه لري غریبانای وي او چوک اشتایا نه چيدي خارج او اخراجات برداشت کی د سکاسته بدا سرسای ور کوي څاغه سه کول خرچه خپل نه وي او چوک اشتایا نه دي څاغه هغه خرچه اخراجات وکي د سکاسونو ته ډیر ورکه مثلا اوس لکه وکړه خزه ده هغه ته یتیمون بچی پوتی دي هغه سره د چوکشتانه چې هغه زندگی مختبوزی په کور د داسې غریبانو باندې انسان چې وکي پام وکي ځنه کسان وکي د شي هغه کاروباري خوي هغه کې په کور دی مو دې خیال وساتو چې هغه فقر وي غریبانه وي دا شی نو مد نظر ساتله ضروری ده اس ناشنیش ونه څه دوله سبمان منی او کته غنم ورکیا ورکیا شی وړ ورکیا شی ایدی په ځکه پیسې تو ورکیا خو نیات دا وکي صدا 180 روپے د غنمو په واس کې زور کا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین